السلام علیکم مرګرو څنګه یې ښې جوړ یاره تاسو ته نن پته شته که نه زما له حبیب سره ډېره سخته جګړه وشوه په څه جګړه وشوه مونږ واک وکړو راغلي یو څه ورته وایي باغ ناران پارک ته او مونږ ویل چې مونږ واک کوو واک نه پس مونږ ډیسایډ کولو چې چېرته لاړ شو زما اصل کې تاسو ته پته شته که نه زه ډایټ کوم او ده ویل چې نه زه به بنو بیف پلاو خورم چېرته ځو ها بنو بیف پلاو نه ما ورته ویل زه ډایټ کوم زه به چومین خورم ده ویل زه بنو بیف پلاو خورم نو یو کار به وکړو ټاس به ولو صبر وکړه اکو بکو بمبے بو 80 90 پورے 100 مړه دا شو ښځه بیا به وکړو اکو بکو بمبے بو 80 90 پورے 100 مو ګټلو نو اوهو ما نه خو رښتیا هیره مو که نه څنګه یې ښې جوړې تکړه ویلکم کوم یو انادر ولاګ کې او مونږ اوس راغلي یو باغ ناران ته او مونږ دې ځای نه ډیسایډ کولو چې یا رنګ روډ ته لاړ شو او یا هغه ته لاړ شو نیوسټي روډ ته نیوسټي روډ باندې به چومین وخورو خو دې وایي چې یار نن بیف پلو خورو سوري پینډه خورو پینډه کې روټۍ ځکه چې زه ډایټ کوم زما روټۍ نه ده خو هغه بنده کړې مې ده په ځان نو څه کوم نن زما ومنه او سبا به ستا ومنم ټیک شو هله نو چې ټیک شو بس بیا به زه چومین له به ځو راځه چې ځو هسې ملګرو نن مونږ ځو هغه ته بنو بیف پلو ته ځو پینډه خورو او سبا به بیا چومین خورو نو بیا به انشاءالله په چومین ویلاګ جوړ که څه وی په پیله ځلې ګورې راځه څه ګورې ته راځه مړه پرېږده راځه رامنډه که موټر سایکل هم په روډ باندې ودرولی دی پهله مونږ اوس مونږ وایو چې څوک رانه پټ نه کړي ها بس زه نن به پینډه خورو زه ستا منمه نو ملګرو مونږ نن پینډه خورو او بیا به سبا یا بل ورځ په هغه باندې چومین باندې ویلاګ جوړو یاره تاسو به م وایي چې دې روزانه د شپې ویلاګ جوړئ تاسو ته پته شته که نه دا غریب هم جاب نه چوټي کې زم جاب نه چوټي کوم نو مونږ بیا د شپې اوزګار یو او بیا د شپې د ورځې مونږ جاب کو د شپې اوزګار یو ځکه د ورځې مونږ ویلاګ نشو جوړولی د ورځې اکثر څه د اتوار په ورځ ویلاګ جوړ کړو د هفتې په ورځ جوړ کړو ځکه چې هغه ټایم مونږ اوزګار یو او د شپې خو بس دې مستي کو بیا مونږ کله واک له راشو کله مونږ هغه جوړ کړو نو بس اوس مونږ ځو رینګ روډ ته نو لږ ځان هم فرېش هم شو ورسره ګپ شپ هم ولګي او ویلاګ هم جوړ کړو اوس به ځو صبر وکړه ګاډی مو نه وایي بسم الله الرحمن الرحیم ځه ورځه بسم الله توکل نو ملګرو مونږ فاینلي راغو بنو بیف پلو ته اوس به ورځو هغلته پینډه اډر کړو راځه چې ورځو بار کینو که نه بهر هم ځای ښه ښایسته جوړ کړی دی دا وګوره او د دې دننه ځای ډېر ښایسته یا مروته والا کلچري اوس به دننه ورځو راځه دننه ورځو دننه مې هېڅ لګېدلی نو پهله خو مونږ ځو مخلاص وینځو مخلاص نه پس بیا مونږ ورځو دننه بیا فرچ کېږو بیا سینو بیا دننه والا اډر ورکوو نو ملګرو مونږ راغو دننه اوس کینو دننه والا ډېر ښایسته ځای دی حجره ده 2% پینډه دی نو تپوس وکړه ما والا اډر هم ورکوتله اوس هغه ګورې ورکې ملګرو مونږ والا 2% پینډه اډر ورکو او ته راکړه چې مخ صفا کړم او هغې نه پسو به پینډه روړې لږ کینو ګپ شپ لګو زه لاله حبیبه ټپه شروع کړه والله چې دې ځای کې در سره رباب منګې وي که نه لاله حبیبه او ته راته ملګرو دې ته پهله مونږ ویل ویم سینو 2% پینډه راکړه هغې 2% هغه ډیل کړی څه اډر کړی و 2% سینوم دی پلیټر اډر کړی دا ښه چې زه ورته ویلي پینډه کې څه سي هغې ویلي ما خو د پلیټر اډر کړی دی نو ښه شوه چې ورته هغه وکړو اوس راته ویل 2% پینډه دی اوس هم وله 2% پینډه اډر کړه اوس به هغه نو فاینلی ملګرو دا دی زمونږ پینډه راغله اوس به مونږ ټرای کوو او صبر وکړه زه خو یاد په ډایټ هم یم
زه ټرای کوم دا کورنۍ چرګه ټیکه دا کورنۍ چرګه ده ورسره آلو دی بجلی م لاړه ورکې بجلی م پکې لاړه او سینوم دی دا فرینډ ټرای کوم او بیا نیکسټ ګپ لګو ټیک شو کنه د هغې پورې بای بای اوس مونږ پینډه خورو او پینډې نه پس بیا ګپ لګو ټیک شو ملګرو بس مونږ خو خوراک وکړو څه چې رانه پاتې شو هغه م پیک کړو او دا دی اوس راله ګلاب جامن وړو د دې ګلاب جامن ټیسټ که دا بچې هغه کې دي سینم د کورنو غوړو کې پخ شوي دي ښه که نه دی وایي زما بیخي نه یې خوښه توس ټیک هغه که چمچه دې ماته که دا اوس وګوره همداسې اوچت که کم ته قسم دې دا نه خوند کوي چې والله چې ایندا ووایه چې کوم مونږ نه پاتې شو هغه مونږ پیک کړه صبر وکړه اوس یې در زه چک کوم که نه زکۍ ښه ده قسم دې دا نه ښایسته دي دا نه مزېدار دي نه نه خلک داسې وکړي داسې اوچت کړه یو به یې داسې اوچت کړی بلا ګرم دی اوچت یې کړه نو ملګرو بس مونږ خو تاسو وکته چې مونږ ومخوړه چې څه رانه پاتې شو هغه م پیک خواږه مو خوړم نو امید دی چې ستاسو به دا ویډیو خوښه شوي نیکسټ ویلاګ دپاره درنه غواړم اجازه زما ویلاګ لایک کړئ شیر کړئ او فالو کړئ والسلام دا مو